نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زبور البجمع دار الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته په ذکر الهی باندې بیان شروع کړو دا الله په ذکر باندې نو الله رب العزت کا مونږ او تاسو لا دا جمعه هم ځوان را نصیب کو نو ان شاء الله دا و جمعه هم ز تاسو ته په ذکر الهی باندې بیان کوم دا شپږ جمعې تاسو ته ما د ذکر اهمیت او فضیلت او د انبیاء د بزرگانو ذکر کو نن جمعه میں دتا دا سوچتے تصوف یو فر سر بیعت کول معاشره کی بعض فرقے د حق پرست علماء د حق پرست فران و حضرات بعض خلق توہین کئی او داوی چې زمونږ لوی پیر الله دی او زمونږ لوی پیر محمد صلی الله علیه وسلم دی بل چا ته څه ضرورت دی نو نن به درته خیال لې چې د حق پرست علماء او د حق پرست فران و حضرات دا غیر متعلق د یو څو خبرې وکم په معاشره کې په دې انسان باندې جسمانی مرض راځي په دې انسان باندې چې څنګه جسمانی مرض راځي نو په دې انسان باندې روحاني مرض هم راځي د جسمانی مرض سره د هغه د طبيب او د ډاکټر کار دی
دی به په دې مرض کې طبیب لزی ډاکټر لبزی سنت عمل به اختیاري دی مریض شوی دی بیمار دی او په دې انسان باندې چې کله روحاني بیماری راشي نو روحاني مرض دا د ډاکټر کار نه دی د دې تعلق د روحاني د پیر سره دی یو خو ګوره دا تعویذونو معویذونو والدي دا ګوره پیران نه دي ها په دې کې مشته علما حق پرستا حق پرست علما او حق پرست پیران حضرات دا د انسان روحانی علاج کوي طبیب ډاکټر د جسمانی د مرض علاج وکي دا بدن لا الله یو صحت ور نصیب کی نو دې د دنیا په معاملاتو کې صحیح چلیږي بیا جسم ورته برابر وي جوړ وي او کوم وخت چې روحاني ډاکټر هغه چې کله د دې جسم د روحاني علاج وکړي نو تعلق د انسان د الله سره پیدا شي نو د دې تعلق چې د الله سره پیدا شي نو د دې بیا د خپل عبادت کمه د پیغام شاعر الله د شاعر النبی دی د الله په اسلامي قانون باندې ژوند تیرول د لبه یو خون او یو مزه ورکوي نو دا انسان په دې دنیا کې سو خبرو ته محتاج دی دا انسان په دې دنیا کې څنګه چې دی د دنیا ته تشریف راوړي نو دا انسان په دنیا کې په ابتدا کې کفاله ته محتاج دی چې والدین د رشتہ دار ورثه اقارب څومره دي د کفاله کوي په دې دنیا کې خو تر دې چې بالغ شوی نه نو د بلوغت نه مخکې په د باندې قلم اوچت کار نه کوي قلم بدن نه چلیږي د بلاغت نه د انسان د بلاغت نه پس په د باندې قلم سٹارټ شي د تعلق د دنیا او د آخرت دواړو سره پیدا شي واسکه دې نه پس د نیک اعمال کوي نو د نیک اعمال به هم لیکل کېږي که بد اعمال کوي نو بد اعمال به هم لیکل کېږي نو دا انسان د دنیا ته چې څنګه راشي نو دې ارث ته محتاج دی دا چې کله مریض شي نو په بیماری کې ډاکټر لذي علاج د پاره د دې د دنیا د طبيبانو سره تعلق ته د دوايي سره تعلق ته د غشانت چې د علم حاصلې نو د علم د پاره د اسکول کالج یونیورسيټي هغه ته بزي استادان بټچ کوي دغه شانتي د کتابونو ته محتاج دی اسکول ته محتاج دی کالج یونیورسيټي ته محتاج دی استادانو ته محتاج دی نو دې
څنګه چې په دې تعلیماتو کې هم دی چې کم دی یونیورسټۍ ته کالج ته استاد ته ټولو ته محتاج دی په علم کې چې د علم حاصلې نو د مدرسې ته کتابونو ته د مدرسې استادانو ته محتاج دی همدغه شانتې دغه شانتې یو عالم دین حق پرست پیرانو حضراتو ته چې سرپرستی کوي د په سر باندې لاس دی د هم په ذکر او په اذکار په دې تعلیماتو کې هم د خلکو ته محتاج دی نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې د صحابو د الله رسول د صحابو په سر باندې د نبی صلی الله علیه وسلم لاس صحابه به نبی صلی الله علیه وسلم ترال یا رسول الله سوکو نو نبی صلی الله علیه وسلم به صحابه ته تعلیمات ورکول اب حیثیت هغه پلار مو زموږ نبی صلی الله علیه وسلم زموږ به حیثیت پلارو نو پلار خپل بچو ته تربیت ورکي نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې نبی صلی الله علیه وسلم په ټول تربیت نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته ورکو وظیفات به ورکول دا وظیفه وکا دا وظیفه وکا نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه تشریف پرماش تشریف یې ویوړو د هغه نه پس صحابه په خپل اولادو باندې د صحابه لاس هغه د امت پیران حضرات بشران د صحابو نه پس تابعین او تبع تابعین د هغه نه پس حق پرست علما د امت په سر باندې د حق پرستو د علما ولاس ده نو ما چې تاسو ته په ذکر الهی باندې خبره وکړه د الله په ذکر باندې نو د الله په ذکر چې تاسو ته ما د شپږ جمعې بیان وکړو دغه شان دی د الله په ذکر کې هم ته یو عالم دین ته احتیاج لري عالم دین لا یو عالم دین یو عالم دین فر سب سره بیعت کې هو حق پرست فر په دې دنیا کې د علماء په جامه باندې هم خلق را بار دي په مختلفو شکلونو باندې استاد محترم حسن جاسر رحمت الله علیه خبره کوله وای په برتانیه کې زه یو مدرسې ته لاړم وای یو مدرسې ته لاړم وای ما ته به الته شاګردانو وی چې سیب دلته به مونځ نه کوو مونځ به خپل ځای ته ځو و چې مدرسې ته لاړم کم از کم 2-3 هزار تعداد په هغې کې طلبا سبق وای خو مکمل دا په سنتو اعمالو برابر دی خیسته ګیري خیسته ویښته سپینې جامې په سنت طریقه جامې مسواکونه تسبیح وایي زه ډېر سخت متاثره شوم چې دومره ښایسته نظام وای ما ته بیا د شاګردانو وی چې استاد صاحب دا دی وپېژنه ما ورته چې ښایسته مسلمانان دي په سنت طریقه برابر بزرګان دي وی هغې راته وویل چې دا ټول کافران دي دا غیر مسلم دي
دا صرف د په دې یونیورسټو کې دا یهودیان ټریننګ کوي او د مسلمانانو ملکونو ته یې لیږي او هلته پې انتشار پیلاوي. نو علماء دا امت مسلمات دا د خپل علماء سره به انتها مینه ساتي. نو دغه شانتې کسان ورته دا کسان ورته ډېر تیاری بیا وی یو کچه ځای ته لاړم هلته لمونځ وکړه او مسلمانان په سنت طریقه برابر نه و. وایي ما ته ویل چې دا اوس صحیح مسلمانان دي. نن زمانه کې د علماو په جامه باندې مختلف خلق رابار دي. دغه شانتې د پیرانو په جامه باندې جالب پیران چې ورته موږ تاسو یې دا رابار دي. په هره شبه کې داسې خلق رابار دي چې دا شبه بدنامه کړي. خو انشاءالله دې کافرانو دې یهودیانو دې ډېر کوشش وکړو خو الله رب العزت د دیو دا کوشش بیټاوي ختمي. نو یو عالم الدین حق پرست عالم خو یاد ساتئ پھر وی رهبر تا چې ستا تزکیه کوي ستا صفا کوي ستا ګناهونه صفا کوي. الله رب العزت خو داسې وظیفات دله درکړي چې د الله سره د یو تعلق جوړوي. ما یو واقعه لیکلې ده د شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه او د شیخ احمد صابات رحمت الله علیه. دا شیخ احمد صابات رحمت الله علیه دا بغداد ته په یو قافله کې روانو معصوم و چې دې بغداد ته په یو قافله کې روانو نو په دې داسې وبا راله په دې قافله کې ډېر خلک وفات شو په وبا کې. نو شیخ احمد صابات رحمت الله علیه پلار او والدین دواړه پکې وفات شو. د یک تنها پاتې شو. د قافلې والو ووی چې زه دې به موږ بغداد ته ورسو او د هغې نه پس دلته په دې لاره کې نه شو پرېښوستی بیا الله مسبب الاسباب دی. دا ماشوم یې ځان سره بغداد ته ورسو. چې دې بغداد ته ورسو نو هر سړی خپل ځای ته لاړ خو دا ماشوم یک تنها پاتې شو. دې ماشوم به ژوند تېروو نو په دې کې ولنګ او تند راځي. دی وږی شو نو چې وږی شو چې خدای څه وکړمه نو دی د یو روټو په دکان باندې تېرېدو. نو په د روټو په دکان باندې چې تېرېدو نو په یو روټۍ باندې ټپاټه ولګول او منډه یې کړه وتښتېد. د روټو والا پسې منډې ووالې خدای راونیو. د روټۍ هم خوري او روټۍ والې وایي خو چې کله روټۍ ختمه کړه والې مو خوړل د سره خو پیسې نه وې. دې سوچ وکړو چې بس دا به کوم د دی نه پس نو دغه شانتې په روټو باندې خو غلا ته لاس واچو. دې چې کله غټ شو نو د دې نه غټ ډاکو غټ ډون ته جوړ شو.
ملګری ورسره پیدا شول د وخت حکمران دې گرفتار کو نو لاس یې کټلل چې لاس یې کټ کو سمود پس به بیم غلا کې د منه کېدو نه نو دې به حکمران گرفتار کو چې به گرفتار کو د هغې نه پس قاضیانو په دا فیصله وکړه چې بس ختمه وي ځکه د بغداد ټول خلک د ده نه تنګې له راغلي نو کوم وخت کې چې په قاضیان خو دې قاضي صاحب ته ډېر وژړل خو برسر احمد چې عمر قید یې پې وخېجو بیا هم رها شو نو چې کوم وخت کې دې رها شو خو عادت یې بیا هم نه و پرېښی نو په بغداد کې اوس د یو کور نه غلا کوي د شپې نو دې سوچ کوي چې خدایا زما خو یو لاس نشته خو به د یو لاس به څنګه دا ور دروازه کو چې ورلی دې کوله که کولا و په تیاره کې لګیا دی نو په دې دوران کې ولا یو بوډا رالو او هغه ورته ډیولې والله نو دا بوډا ورته زه هم ستا ملګری یم نو دې بوډا ته دې وایي چې تم څادر خور که نو دواړو څادر خور کو پنډونه یې تیار کړل نو دې بوډا ته پړ ور پسر کو په خپل هم دې پړ پسر کو را روان شو خو دا بوډا خو مزل نشي کولی نو دې بوډا ته کنځلې کوي او وهې واپس نشي کولی چا درته وویل واپس پسې راتاو شي خو دې ته لاړ خو دا بوډا په دې پسې ورپسې دی دې چې کوم وخت دا پړ خپل کور ته دننه کو نو دې راووتو چې د دې بوډا سره لږ هیلپ وکړم نو چې دې راووتو دا بوډا ورته وایي زما دا پړم ستا شو خو زه هغه نه یم صرف دا الفاظ یې ورته وکړل زه هغه نه یم او زما دا پړم ستا شو دا پړ دې دننه کو دې سوچ کوي چې خدایه دا خو د کور مالک هم نه دی که د کور مالک وی خو زه به یې وژلی وم او غل خو چاته خپله سودا نه پرېږدي او دا الفاظ یې راسه وایي زه هغه نه یم دې سوچ کوي خو د شپې ولا خوب نه دې زه هغه نه یم دې الفاظ راته په دماغو کې یو ټک وک ټوله شپه دې پریشان دی چې ټوله شپه دې پریشان دی سحر راځي معلومات کې چې دا کور د چاو نو چا ورته وویل چې دا خو د شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه کور دی حلقه یې چرته ده وایي حلقه یې په پلان کې ځای که دی لاړو د شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه په خپو کې پرېوتو چې صاحب ما معاف کا هغه ورته ویل بچی معاف کړی مې دا هغه بوډا دی شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه دغه بوډا دی وایي معاف کړی مې نو بیا ولا بیا دې د شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه مورد شو چې مورد شو نو الله رب دې وظیفات ورکول دا وظیفه وکا دا وظیفه وکا نو الله رب العزت دې دومره کمال ته ورسو چې دې د بزرګانو په پهرس کې شیخ احمد صحابات الله رب العزت دومره پهرس وکړو چې د دې نام شیخ احمد صحابات رحمت الله علیه وسلم ولیکلی شول د بزرګانو په پهرس کې د نام شامل شي زما ورونو چې یو غل د یو علم الدین او د یو حق پرسته پیر په لاس کې بیعت شي الله رب العزت کم ځای ته ورسو
الله رب العزت له کم مقام ورکو الله رب العزت د انسان له عقل ورکړي دې به عقل استعمالي خدا هر پیر د پاره دا یو شرط دی چې دې به عالم دین وي نو موږ تاسو چې په دا څومره ګناهونو کې مبتلا کړي د پیرانو حضراتو دا غیر هغه جهال لې هغه د موږ تاسو نه یو سوچ لري په دې 400 کې یو پیر او یو مرید مرید د شپې خوب ولیدو چې زما په لاس باندې ګندګي ده او د پیر په لاس باندې شات لګېدلې نو دا مرید سهار د پیر صاحب ته دا خوب بیانوي نو دا پیر صاحب ته وایي او که نه وایي پیر صاحب وړاندې خوب واوره زما په لاس چې ګندګي لګېدلې د ته لګې هغه سټې او ستا په لاس چې کوم شات لګېدلې دي زه لګېم ستا دا لاس سټم نو بیا ورته دا پیر صاحب وایي چې دا خوب دی عبث خوب دی احلام دی چې بیا د علماو نه تپوس وکړه د خوب تعبیر وایي او مرید د خپل پیر دپاره صفا دی مرید چې د پیر نه کوم څه حاصلی نو هغه د الله دین حاصلی نو دی په خپل سوچ کې صفا دی نو د پیر لاس باندې شات لګېدل نو دغه سټي او پیر صاحب د خپل مرید نه په ذهن کې ګنده دی چې دنیا ته حاصله کم نو دنیا الډې ګنده ده نورونو موږ تاسو له الله عقل لا کړی یو پیر صاحب د یو مرید سره یو مرید د یو پیر سره وخت تیر کړو په حلقه کې چې کله وسه وخت تیر کو چې کله ته واپس تو نو دا مرید پریشان دی چې ما خو د دې پیر صاحب څخه کرامات ولګتل نو دا مرید داسې طبیعت یې بې سوره دی روان دی زیتي دا پیر صاحب پې پوه شو وایي ستا په دې ذهن زه پوه شوم ته داسې خفګان کې روان یې وای ما تا چې ما سره وخت تیر کو ما چرته یو مز بیٹه مکړه یا به قضا کړي په وخت مې مز کړي پنځه وخته غیر شرعي کار به نه دی کړی دا لوی کرامت ده بعضې کرامت الله یو ولی له ورکړي د اکرام دپاره د هغه یو اکرام وکړي یو عزت وکړي خو د الله په دل باندې زندگی او ژوند تېرول دا لوی کرامت دی نو انشاءالله مونږ او تاسو له دا پکار دی چې د هر عالم دین چې حق پرست عالم دین وي چې د هغې په لاس کې مونږ او تاسو لاس ورکړو او بیا د دین مختلفې شعبې دي څوک چې د دل په کومه شعبه کې کار کوي نو موږ به د هغې نه د هغې مخلوې به نه کوو هرې شعبې والا ته به لبیک وایو د هغې عزت به کوو احترام به کوو الله دې مالم په دې باندې د عمل کولو توفیق راسو تاسو دې خو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین